بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. دیتا سورة الفیل وی دی سورت من سورة الفیل لے مکی سورت تے آیاتون فنزدی رکوی ورا بشمار کی اسل فنزم نمبر دے نازل شویر نلسم نمبر پس دو سورة الکافرون. دیتا سورة الفیل زکوائی فیل پا عربی جبہ کے حتی تاوی او پا دی کی ذکر دا حتیانو دے کوم چی ابرحا کافیر دا خانه کعبه شریف دورانولو دا فار را وستلیو. دی صورت مختصر شان نزول داره دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدایشنا 55 راز مخ کے دا یمن حکیم ابرحة الاشرم کوم چی دا باچائی روم لطرف مقرر وو نو هغه د خانه کعبه شریف دورانولو لپاره لښکر وکړو چې په دې لښکر کې د آبادۍ دورانولو لپاره هتیان هم وو. کله چې وادي محصر ته راورسېدو کوم چې په مکه مکرمه کې یو وچ خوړ دی الله تعالی د هغه لښکر تباه او برباد کو. دا د نبی علیہ السلام ارحاس او د عبدالمطلب صاحب دعا ور د خانه کعبه شریف برکاتو. دی صورت قصه ډیره زیاته مشهوره ده. په دې مبارک کې الله پاک دا صورت نازل کړی دی. د دې صورت مختصر ترجمه داره بسم الله الرحمن الرحیم. په استعانت او په برکت د نوم د الله پاک باندې عام مهربانه دی په دنیا کې او خاص مهربانه دی په آخرت کې ګلوستل کو. علم ترى تنغور كيف فعل ربك څرنګ کار وکړ رب ستا باصحاب الفیل د خاوندانو راتیان سره. علم یجعل کیدهم ای الله پاک وې ما ونه ګرځول مکر او تدبیرونه لري فی تضلیل په خسران او په تاوان کې. وارسل علیهم الله وې ما راولګل په دوی باندې طیران ماران ابابیل او ډلې ډلې ترمهم چې وشتوي دوی لره بحجارتین په کاڼ باندې من سجیل قد کاڼ یعنی د خټې کاڼي فجعلهم فسوی ګرځول دوی لره کعصف مأکول په شان ته گیا خوړلی شوي. په دې صورت کې ډېر تفصیل دی خو د وخت د کمی له وجې زه په دې څو خبرو اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.